نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. په نن درس قرآن کې د 12مې سپاره مکمله خلاصه دا بیانېږي. د دغه سپاره په شروع کې الله تعالی د وداسې معجزې قرآن کریم تذکره بیان کړې ده چې مشرکین هم د انکار نشي کولای. او بیا الله تعالی منکرین ته د قرآن کریم په باره کې 3 قسمه چیلنجونه ورکړي. اول خدا دا چې تاسو د قرآن کریم غوندي قرآن کریم راوړئ. دوم نمبر دا چې تاسو د قرآن کریم د سوراتو غوندي 10 سوراتونه راوړئ یا د قرآن کریم د سوراتو غوندي یو سورت هم راوړئ. او بیا الله تعالی دا بیانوي وای قرآن کریم دا حق ده او رښتونی کتاب ده. د تاسې د فصاحت او د بلاغت باوجود کچېرې تاسې د قرآن کریم غوندې یو سورت هم نه راوړ، دلته د 10 سورتو ذکر ده، 10 سورتونه هم نه راوړل، بیا په دا خبره باندې پوه شئ چې قرآن کریم حق ده، رښتونی ده. د تاسې اعتراضات، د تاسې الزامات بالکل بې بنیاده او دروغ دي. او داسې الله تعالی په دینه بعد د انبیاء کرامو تذکره او د قوم تذکره او په هغه باندې د عذاب چې کوم تفصیل هغه الله تعالی بیان کړی ده. اول نمبر باندې د حضرت نوح علیه السلام حضرت نوح علیه السلام 950 کاله خپل قوم ته د توحید دعوت ورکړی ده. تاسو شرک پرېږدئ، بس الله تعالی باندې ایمان راوړئ او اسلام ته راشئ، کفر پرېږدئ. هر قسم دعوت نوح علیه السلام خپل قوم ته ورک. خو چې کله د نوح علیه السلام قوم دغه د حد نه تجاوز وکړو، بیا په دغه وخت کې الله تعالی حضرت نوح علیه السلام ته وویل چې ته یوه کښتۍ تیاره کړه او په دا کښتۍ کې ته او د تا اهل و عیال او هغه کسان چې کوم په تا باندې ایمان راوړی ده هغه سواره کړه. بیا داسې وشول چې حضرت نوح علیه السلام کښتۍ جوړه کړله او په دا کې خپل کورول او هغه ځناور، هغه څاروي چې هغه نر او ښځه هغه هم په دې کښتۍ کې واچول او هغه کسان چې په ده باندې ایمان راوړی هغه هم د ځان سره سواره کړل. او بیا الله تعالی د اوبو په شکل باندې په دې باندې عذاب راوست، د اوبو طوفانو، د ځمکې نه هم اوبه راووتلې، د اسمانونو هم اوبه راورېدلې. او بیا داسې د حضرت نوح علیه السلام زوی و کنعان، دا کافر و. بیا دته حضرت نوح علیه السلام وویل چې راځه مونږ سره سور شه، خدای نه راته ده ورته زه غره ته خیږم ما اوبه نشي ډوبولی. خو بیا د الله تعالی قدرت ګورئ، اوبه دومره زیاته شوله چې هغه هم په اوبو کې ډوب شه، کنعان په اوبو کې ډوب شه، هغه غرق شول ټول. بیا نوح علیه السلام دا دعا وکړله چې یا الله تا خو وعده کړې وه چې زه به تا او د تا اهل و عیال دا ټول بچ کومه، خو دا د ما بچی ده، دا هم بچ که. بیا الله تعالی ورته وویل چې د اهل و عیال نه مراد هغه دي چې هغه اسلام راوړی دی، یو په زړه کې ایمان وي. او کوم کسان چې ایمان نه راوړي، مرتد دي یا کافران دي، هغه د تا په اهل و عیال کې شامل نه دي. بیا داسې حضرت نوح علیه السلام او د سره چا ایمان راوړی و هغه بچ شول او نور څومره په هغه باندې د اوبو طوفان راغی ټول غرق شول. دغه نه یوه خبره دا ثابتېږي چې نن سبا کامیابي دا په حسب او نسب کې نشته، بلکې کوم یو سړی چې دا وایي چې د ما حسب نسب ده، د ما پلار دغه عهده ده، د ما نیکه دا عهده ده، مونږ داسې یو داسې یو، دا هېڅ فایده نه ورکوي. خو دا هلته فایده ورکوي چې د سړي په زړه کې ایمان وي. که یو سړی مؤمن وي، مسلمان وي، بیا دا سړی فایده اخیستلی شي او د حسب نسب بیا هم فایده ورکولی شي. خو که د چا په زړه کې ایمان نه وي، دغه ته حسب او نسب بالکل فایده نه ورکوي. دوم نمبر باندې الله تعالی د قوم عاد تذکره بیان کړې ده. حضرت هود علیه السلام و الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. قوم عاد دا ډېر طاقتور قوم و. دوی ته حضرت هود علیه السلام دا دعوت ورکړو د دین وال چې تاسې په الله تعالی باندې ایمان راوړئ، د بتانو عبادت پرېږدئ، خپل ګناهونه چې تېر شوي دي په دا باندې معافي وغواړئ، الله تعالی به تاسې معاف کړي، جنت ته داخل شئ. خو دوی بیا هم د حضرت هود علیه السلام خبره نه ومنله او دوی سرکشي اختیار کړله. بیا الله تعالی په دوی باندې عذاب راوست. هغه عذاب داسې و چې د دوی د کورو چې کوم چتونه وو دغه بالکل په هوا کې ولاړل او د دوی ونې چې کومې وې دغه د ولې نه راوختلې
او د دوی ځناور انسانان څاروي دا ټول په هوا کې دورې دورې ګرځېدل او پړ مخې به رالوېدل. بیا دوی باندې داسې وشول چې فرشتو په دوی باندې د کاڼو عذاب نازل کړو، کاڼي وورول، دوی د عذاب شکار شول. داسې حضرت هود علیه السلام قوم ته هم الله تعالی عذاب ورکړو چې کله دوی خبره نه ومنله. په درېم نمبر باندې الله تعالی د حضرت صالح علیه السلام واقعه بیان کړې ده. حضرت صالح علیه السلام نه د قوم د فرمایشي معجزاتو مطالبه وکړه. ورته وویل چې کتا چیرې د غره نه یوه بلار به اوښه را پیدا کړه بیا به موږ د تا خبره منو. بیا الله تعالی داسې وکړل چې حضرت صالح علیه السلام ته یې دا معجزه ورکړله، د غره نه یې یوه اوښه را پیدا کړه خو بلار به وه. بیا حضرت صالح علیه السلام ورته وویل چې دغې اوښې ته څه مه وایئ، دا د الله تعالی اوښه ده، دا ته تکلیف مه ورسوئ او د دغې ډېر زیات خیال ساتئ. خو دوی قوم چې کوم هغه د خبره نه ومنله، هغه اوښه یې مړه کړله. تفصیلي بحث ته خو زه صرف خلاصه درته بیانوم. بیا داسې د الله تعالی طرفه نه په دوی باندې عذاب راغی، ډېر سخت اواز و. د یغ اواز د وجې نه دوی بالکل ټول ختم شول، نیست و نابود شول. بیا الله تعالی مخکې د حضرت ابراهیم علیه السلام خبره بیان کړې ده او د حضرت لوط علیه السلام د قوم داستان د الله تعالی بیان کړی ده. حضرت ابراهیم علیه السلام ته د انساني شکل باندې دوه فرشتې راغللې. بیا ابراهیم علیه السلام د دوی دعوت وکړو، د خوراک انتظام یې ورته وکړو، غوښه یې ورته کېښوده خو دوی غوښه نه خوړله. بیا حضرت ابراهیم علیه السلام لږ پریشانه غوندې شو چې داسې نه وي چې دا موږ ته تکلیف راورسوي، د څه نقصان په سبب باندې راغلی. بیا دوی ورته چې یریږه مه، موږ د الله تعالی طرف نه راغلي یو، الله تعالی موږ رالیږلي. او خو د دوی د راتګ دوه مقصدونه وو. یو مقصد خدا ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته خوشخبري ورکوله چې الله تعالی به تا ته بچی درکوي، حضرت اسحاق علیه السلام. د هغه بچی وي حضرت یعقوب علیه السلام. د حضرت یعقوب علیه السلام بیا 12 بچیان وي او د دوه ښځې دي، د اولې ښځې نه 10 بچیان او د بلې ښځې نه 2 بچیان. د دویمې ښځې نه حضرت یوسف علیه السلام او حضرت بنیامین. دا الله تعالی دته یو خوشخبري ورکړله. او د دوی دوم د فرشتو د راتګ دوم دا مقصد و چې حضرت لوط علیه السلام قوم دغه ډېره زیاته سرکشي اختیاره کړې وه او د حد نه تجاوز کړی و. بیا داسې وشول چې دې کله راغللی، بیا حضرت لوط علیه السلام ویرېده چې دا راغلی دي د انساني شکل باندې ډېرې ښکلي دي او د ما قوم چې کومه ده هغه هم داسې قوم ده چې دغته نه ګوري چې دا څرنګه انسان ده، څرنګه ده، بس د هغه سره خپل بدفعلي کوي. بیا حضرت لوط علیه السلام ډېر زیات وډار شو. فرشتو ورته وویل چې ډارېږه مه، ته او هغه کسان چې کوم د تا باندې ایمان راوړی ده هغه د کلي نه د شپې ووځي، خو د تا چې کومه ښځه ده هغه به دلته پرېږدي، هغه به ځان سره نه بیایي ځکه چې هغه کافره وه. نو دا خبره ما تېره درته کوي چې حسب او نسب دا د انسان د کامیابي ذریعه نه ده، بلکې ایمان د کامیابي ذریعه ده. حضرت نوح علیه السلام زوی کافر و خو مرتد ختم شو، هلاک شو، په هغه باندې عذاب راغی. دغسې د حضرت لوط علیه السلام چې کومه ښځه وه دا هم کافره وه، په دې باندې هم عذاب راغی. بیا داسې دا فرشتو ورته وویل چې د شپې ووځه او موږ فکر مه کوه، موږ د قوم باندې عذاب راولو. بیا داسې وکړل چې فرشتې د کلی چې کوم دا قوم و دغه اوچت یې کړ اسمانو طرف ته او بالکل دا الټه سیټ باندې یې کته راوغورځول او بیا دوی ته ډېر الټه عذاب ورکړي او الله تعالی ټول ختم کړل. بیا 8 نمبر باندې الله تعالی د حضرت شعیب علیه السلام داستان بیان کړی ده. د قوم په ده کې دا غلطي وه چې دوی به په ناپ تول کې کمی کوله. که چاته به یو شی ورکوه بیا په هغه کې به یې کمی کوله، که د چا نه به یو شی وړ بیا په هغه کې به دوی د زیاتۍ مطالبه کوله. او حضرت شعیب علیه السلام دوی ته ډېر زیات نصیحت وکړو، د توحید دعوت یې وکړو، خو دوی خپله بتپرستي کله هم نه پرېښودله. بیا الله تعالی په دوی باندې عذاب راوست، ډېر سخت اواز و، د هغه اواز د وجې نه دوی بالکل ختم شول. 9 نمبر باندې د حضرت موسی علیه السلام داستان د الله تعالی بیان کړی ده. د موسی علیه السلام او د فرعون دغه یو مخته مقابله شوې وه د جادو والا. بیا ټول ساحرانو حضرت موسی علیه السلام باندې ایمان راوړ. د قیامت پر ورځ به فرعون دا د خپل لشکر مخته روان وي او د فرعون سره به د لشکر د جهنم ته الله تعالی اچوي. او بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیان کړې ده، وایي د تیرو انبیاء کرامو د
واقعاتو بیانولو مقصد څه شی ده؟ دغه بیانولو اصل مقصد دا ده چې نبی علیه صلوات وسلام ته تسلی ورکوي. نبی علیه صلوات وسلام زړه ته اطمینان رسوي. ای پیغمبره که چېرته تا سره هم قوم داسې وکړي، تا خبره نه ومني، تا تردید وکړي او بیا هم ته پریشانه کېږي، مځکه چې تا نه مخکې څومره پیغمبران راغلي وو هغو سره هم خپل قوم داسې کړي دي. دغه صورت پوره سو او دې نه مخته بل صورت ته صورت یوسف. دغه صورت نوم صورت یوسف ځکه ده چې په دغه صورت کې د حضرت یوسف علیه السلام مکمل تفصیل دا بیان شوی ده. او بیا یهودیانو به د نبی علیه السلام نه دا سوال وکړو، وایي بني اسرائیل چې کله د فلسطین نه مصر ته راغلل بیا دوی هلته څرنګې اوسېدل او څرنګې دوی آباد شول. د دې مقصد دا و چې نبی علیه السلام ته د هغې واقعې بالکل معلومات نشته او د دوی په د نبی علیه السلام په تذلیل کې، د دوی په تکذیب کې موږ ته اسانتیا وي. خو بیا دغه دپاره الله تعالی پوره صورت را نازل کړه، دا صورت یوسف باندې. دا مکمل تفصیل په دې کې بیا موجود ده. دوه مشترکات دلته زه تاسو ته بیانوم، داسې خو ډېر مشترکات دي د حضرت یوسف علیه السلام او حضرت نبی علیه السلام په خپل منځ کې. حضرت یوسف علیه السلام سره د ده ورونو حسد کړی و، خو آخر کې بیا هم الله تعالی یوسف علیه السلام ته غلبه ورکړه. داسې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته د مکې مشرکینو ډېر زیات تکلیف ورسولی، خو آخر کار الله تعالی نبی علیه السلام ته بیا هم غلبه ورکړه. او داسې حضرت یوسف علیه السلام خپل ورونه معاف کړي وو، خو د هغو نه انتقام نه واخیستی. داسې نبی علیه السلام هم د مکې مشرکین چې کوم هغه یې هم معاف کړل. دا دوه مشترکات په دغه ځای کې ما تاسو ته بیان کړل. بیا مخکې د یوسف علیه السلام د خواب تذکره ده. ګورئ دغه د یوسف علیه السلام چې کومه واقعه ده دا 12مه په سپاره کې هم شته او 14مه کې هم شته. په دې سپاره کې موږ صرف د هغو خبرو تذکره بیانوو چې کوم په د 12مه سپاره کې وي، او باقي تفصیل چې کومه ده هغه به انشاءالله په 14مه سپاره کې بیانوو. حضرت یوسف علیه السلام خوب ولدی. اذ قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یوسف علیه السلام خوب ولده، خپل پلار ته دا خوب بیان کړ چې ما ته 11 ستوري او 1 لمر سترګه او 1 میاشت دا ما ته سجدې لګوي. حضرت یوسف علیه السلام پلار حضرت یعقوب علیه السلام دغه ته اندازه وشوله چې څه وخت نه بعد به د ده 11 ورونه او زه او د ما چې کومه ښځه ده د ده مور دا به د ده اطاعت کوي. بیا حضرت یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ته وویل چې دا خوب چاته بیانومه، کیدای شي د تا ورونه د حسد په وجه تا سره دشمنت پیدا کړي، تا سره حسد پیدا کړي. بیا داسې وشول چې حضرت یوسف علیه السلام دا خوب چاته بیان نه کړ. او بیا د یوسف علیه السلام چې کوم ورونه وو، اذ قالوا لیوسف واخوه احب الی ابینا منا ونحن عصبه. د حضرت یوسف علیه السلام سره حسد پیدا شو. د دغه دوه وجې دي. یوه وجه خو دا ده چې حضرت یعقوب علیه السلام د خپل زوی حضرت یوسف علیه السلام سره ډېر زیات محبت کوو، یا خو د حسد وجه دا ده، یا د حسد وجه دا ده چې کیدای شي په څه وجه باندې په څه طریقه باندې دوی ته د خوب معلومات شوی وي، په دې وجه باندې هم حسد کوو. ویل چې موږ په طاقت کې هم زیات او تعداد کې هم زیات یو، په دنه مشران هم یو، د خپل پلار خدمت مدد هم کولی شو، بیا د موږ پلار د موږ سره محبت ولې نه کوي. دا د حسد پیدا شو. بیا دوی داسې وکړل چې د حضرت یوسف علیه السلام د قتل منصوبه یې جوړه کړه. اقتلوا یوسف او اطرحوه. بیا داسې وشول چې دوی 11 ورونه وو، د حضرت یوسف علیه السلام سره 12 وو، خو بیا دا مشوره سره وکړله د دوی چې کوم مشر ورور یهودا، دغه دا مشوره ورکړه چې حضرت یوسف علیه السلام به مړ کوو نه کوهي ته به اچوو، او نور ورونو دا مشوره ورکړله چې حضرت یوسف علیه السلام به مونږ قتل کوو. خو بهرحال د مشر ورور چې کومه رایه وه مشوره یې په هغه باندې عمل وکړو. بیا داسې وشول چې دوی خپل پلار ته ورغلل، ورته وویل چې مونږ نن سیر ته ځو، تفریح ته ځو، چکر ته ځو، مونږ سره د خپل
زوی حضرت یوسف علیه السلام کم ورور ده دا مونږ سره ولېږه. بهرحال خو چې کله یې ورسره ولېږه بیا دوی داسې وکړل چې یوسف علیه السلام یې کوهي ته واچاوه او د ده چې کومې کپړې وې کورته او په هغه باندې وینه ولګوله او بیا یې هغه د شپې حضرت یعقوب علیه السلام ته راوړلې ورته ویل چې موږ نه خو یوسف علیه السلام دغه لیوه وخوړه او د ده کپړې موږ سره پاتې شولې. په دغه ځای باندې یوه قافله تېرېدله. دغې قافلې ته د اوبو ضرورت پېښ شو. بیا هغه کوهي ته یې هغه بوکۍ ور ټیټه کړله د اوبو یې را ایستلو دپاره، خو په هغه بوکه کې حضرت یوسف علیه السلام بیا په هغه وخت کې د دوه ورونه هلته نږدې وو. بیا ورونه یې راغلل، هغه ورته وویل دا د مونږ غلام ده، د مونږ نه تښتېدلی ده. بهرحال 20,000 یا 40,000 دینار باندې یا درهمو باندې هغه خرڅ کړ. دی بیا بازار ته یوړ، مصر شهر ته یوړ. په هغه ځای کې عزیز مصر چې کوم هغه د دی نه د حضرت یوسف علیه السلام واخیستی. بیا حضرت یوسف علیه السلام پرورش دا د ده په کور کې و او زلیخا ته یې وویل چې دغه به ډېر زیات خیال ساتي، دا ډېر خاص سړی ده او بهرحال حسین هم و، د ده پرورش یې کاوه. بیا څه وخت راغی چې کله دی بلکل ځوان سو، بیا د ده چې کومه هغه وه ښځه وه د عزیز مصر، بیا هغه په یوسف علیه السلام باندې مینه شوله. بیا د دې د بدکارۍ اراده یې وکړله. بیا دروازې یې بندې کړلې، د بهر نه چې کوم اسباب و د رکاوټ ول هغه یې ټول بند کړل. بیا په هغه وخت کې داسې وشول چې یوسف علیه السلام الله تعالی بلکل صحیح سلامت دې نه بچ کړ. بیا مخته دا خبره وه چې یوسف علیه السلام منډه کړل، بیا په هغه پسې شاته زلیخا وه، د هغې منډې پسې واللې، خو د رانیولو دپاره یوسف علیه السلام شاته په دا کورته باندې راونیوی او کورته د ده پرېښوله. مخته بهر ته عزیز مصر ناست و. بیا زلیخا وروته، دی وروته، زلیخا ورته وویل چې یوسف علیه السلام داسې ده. بهرحال تهمت یې پرې ولګاوه. بیا په هغه ځای کې الله تعالی ګورئ د حضرت یوسف علیه السلام پاک دامني څرنګه بیان کړې ده. د دوی په کور کې یو بچی وړوکی بلکل ماشوم د غږېدا لایق نه و، بلکل نه غږېدی، خو الله تعالی د حضرت یوسف علیه السلام د پاک دامني دپاره د ده خیال ساتلو دپاره هغه بچی چې کوم هغه ته یې د غږېدا صلاحیت ورکړ. او وړوکی ماشوم و خو هغه وغږېده. بیا هغه ورته وویل چې که چېرته دا کپړه د شا د طرفه نه پرې وي، بیا د زلیخا قصور ده، یوسف علیه السلام بلکل پاک دامن ده، بلکل صحیح ده، ګناهګار نه ده. بیا دغسې وشول چې الله تعالی د ده صفایي بیان کړه. د یوه بچي شهادت، بلکل وړوکی ماشوم خو د یو شهادت په وجه باندې الله تعالی د ده صفایي بیان کړله. بیا عزیز مصر زلیخا ته وویل چې ته د خپلو ګناه معافي وغواړه. بیا داسې و چې زلیخا چې کومه وه، وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها. بیا دا کومې ښځې چې وې د مصر والې، بیا دغې حضرت دا زلیخا ته یې طعنې ورکولې چې ته په یو غلام باندې مینه شولې، غلام سره یې داسې بدفعلي اراده وکړله. بیا دې داسې وکړل چې یوه ورځ د دوی دعوت یې وکړي او بیا په دعوت کې پل فروټ مخته کېښودل او بیا تیرې چړې ورته کېښودلې. بیا داسې و چې دی حضرت یوسف علیه السلام ته وویل چې دی کله خوراک شروع کوي بیا به دی مخ ته تیر شي، امتحان د اخیستلو لپاره. بهرحال چې کله دی خوراک شروع کوو دی مخ ته تېرېده، بیا د دغو ښځو ورسوچ شو حضرت یوسف علیه السلام ته. بیا دی د یغ د حسن د وجې نه د خپل پل فروټ په ځای باندې خپلې ګوتې کاټ کړلې. بیا زلیخا ورته وویل چې اوس هم وکتل په څه وجه باندې تاسې ما باندې اعتراضات کوو چې دومره حسینه که غلام حسن ده پکې او تاسې ګورئ د حسن د وجې نه تاسې خپلې ګوتې کاټ کړلې. بهرحال مخته دا خبره راځي یوسف علیه السلام دا دعا کړې وه، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه. حضرت یوسف علیه السلام دا دعا وکړه چې یا الله دا ځینې ښځې دي دا ماته د داسې کار دعوت راکوي، په دا نه بهتره خبره دا ده چې زه جیل ته ولاړ شم. بیا الله تعالی د ده دعا قبوله کړله او حضرت یوسف علیه السلام جیل ته ولاړ. ودخل معه السجن فتیان. بیا حضرت یوسف علیه السلام چې کله جیل ته ولاړ، بیا په هغه جیل کې دوه جیلیان نور وو، هغه په دې سزا باندې گرفتار شوي چې دوی بادشاه ته زهر ورکول. او بیا داسې و چې دوی دوه کسانو بیا هغو دواړو خوبونه ولیدل. بیا حضرت یوسف علیه السلام ته یې خوب بیان کړ، یو دا خوب ورته بیان کړ چې زه انګور رانښتېږم او هغه اوبو شراب بادشاه ته ورکوم.
او دوم خوب دال چې ما په سر باندې یوه د مړۍ والا ټوکرۍ ده، ډوډۍ والا ټوکرۍ ایښې ده او مرغۍ راځي د هغه نه خوراک کوي. یوسف علیه السلام خاول د توحید دعوت ورکوي او بیا خپل پیغمبرانه طریقه هغه اختیار کړله او ورته ووایي چې زه بیا تاسو ته جواب درکوم څه وخت نه بعد. بهرحال بغیر د تعیین نه دا جواب ورکړو چې تاسې که به یو کس ته پانسۍ ورکول کېږي او بل کس چې کومه ده هغه به بلکل ژوندی وي، بادشاه ته به شراب ورکوي. بیا داسې وشول څه وخت نه بعد چې کله تفصیل معلوم شو هغه کومه په سر باندې چې ټوکرۍ وه هغه قصه هغه شو، هغه ته یې پانسۍ ورکړله او بل کوم کس چې کوم ساقي چې هغه شراب ته بادشاه ته شراب ورکول هغه بلکل صحیح سلامت بچ. بیا چې کله هغه ساقي د دغه ځای نه واته بیا حضرت یوسف علیه السلام ورته وویل چې بادشاه ته دې ما تذکره وکړه چې په جیل کې یو داسې بې ګناه جیلي هم شته، د هغې باره کې څه غور او فکر وکړه. بهرحال چې کله دا ساقي د دغه ځای نه واته بیا شیطان د ده نه دا خبره بلکل ویره کړله. بیا دې د وجې نه حضرت یوسف علیه السلام څو کاله په جیل کې تیر کړل. خو چې کله داسې وشول بادشاه خوب ولید وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان. بادشاه دا خوب ولید چې ما اوه غوا دي هغه بلکل غټې دي او بلکل صحتمنې دي او اوه داسې غوا دي چې هغه بلکل ډنګرې دي، ډنګرې غوا راشي هغه غټې غوا وخوري. بیا بادشاه د خپل قوم د باشندګانو نه پوښتنه وکړه دغه د خوب تعبیر، خو بهرحال چا هم تسلی بخش جواب نه کور. بیا په دې ځای کې هغه ساقي چې کوم ته حضرت یوسف علیه السلام د خوب تعبیر بیان کړی و هلته موجود و. بیا ده ورته وویل چې په جیل کې یو کس ته هغه د خوب تعبیر بیانوي، بلکل ټیک تعبیر بیانوي، رښتونی تعبیر بیانوي. بیا داسې وشول چې بادشاه حضرت یوسف علیه السلام مخ ته دا خوب بیان کړ او بیا هغه د خوب تعبیر حضرت یوسف علیه السلام ور وښود. ورته وویل چې په تاسې باندې به 2 کاله بلکل د خوشحالۍ والوي، پاکې به تاسې کاروبار کوئ، غنم به کوئ او د خپل ځان دپاره به سامان دا جمع کوئ، سټاک به جمع کوئ او بیا په تاسې باندې 2 کاله داسې راځي چې هغه بلکل د قحطسالۍ والوي. تاسې بیا چې 2 کاله کوم شی جمع کړی وي تاسې به هغه خورئ. بیا به چې کله 2 کاله بیا تیر شي بیا به الله تعالی بران نه وکړي او تاسې باندې بیا خوشحالي راشي. دا خوب تعبیر بادشاه ته ډېر خوند ورکړ. بیا داسې وشول چې بادشاه بیا د حضرت یوسف علیه السلام د رهایي متعلق او د خلاصوالي متعلق سوچ وکړو. بیا کسان یې ور ولېږل راویې غوښته چې دا خو ډېر عظیم سړی دی، د دغه قدر کوئ، د دغه عزت کوئ. او بیا حضرت یوسف علیه السلام ورته وویل چې زه نه درځم، اول به د هغو ښځو تحقیق کوئ چې هغه خپلې ګوتې کټ کړې وي. بیا داسې وشول چې بادشاه هغه ټولې ښځې راوغوښتې، هغه ورته وویل چې بلکل حضرت یوسف علیه السلام دا بې ګناه ده او د حضرت یوسف علیه السلام صفایي یې ورکړله او داسې زلیخا ورته وویل چې د ما قصور و د حضرت یوسف علیه السلام هېڅ قصور نه و. بیا هغه نه بعد حضرت یوسف علیه السلام د جیل نه راخلاص کړو. بیا د اخره پورې د یوه بادشاه سره بیا څه وخت دی پنډېده. دا واقعه خو صرف په دې سپاره کې ده او مزید چې څومره واقعه ده هغه به انشاءالله په مخته نشست کې د 14مې سپارې په شروع کې بیانوو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.